بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو او نن دې پروګرام کې مونږه یو خطرناک خیره د هغې تذکره کوو. حدیث مبارک کې راځي، د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. هغه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتقى المنبر، رسول الله سلام منبر ته وخته، فقال آمین آمین آمین. نو رسول الله سلام درې کرته آمین وی. فقلت یا رسول الله ما كنت تصنع بهذا، دا امین امین چې تا ووی دا دې ولې ووی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قال لی جبریل، ما ته جبریل علیہ السلام ووی چې رغم انف عبد، ککړه شي په خاورو باندې پوزه د هغه سړي دخل علیه رمضانو چې په هغه باندې رمضان داخل شي، فلم یغفر له، او هغه ته معافي ونه شي، هغه په رمضان کې کوشش ونه کړي چې الله تعالی هغه ته معافي وکړي. نو چې جبریل دا خیره وکړه، فقلت آمین، نو ما په باندې آمین وویلې. سامین حضرات، دا یو خطرناکه خیره ده چې دا په مسجد نبوي کې کیږي، او دا خیره جبریل کوي، او په دې خیره باندې د دواړو کونو سردار فخر موجودات د منبر د پاسه آمین وی. نو د دې نه تاسو د دې خیرې هغه خطرناک کېدل اندازه ولګوئ چې دا څومره خطرناکه خیره ده. الله تعالی دې منګه تاسو ټول د دې خیرې نه وساتي چې د دې عزت کې مونږ رانه شو، او دا به هغه وخت کې کیږي چې مونږ تاسو د رمضان قدر وکړو، په رمضان کې اعمال وکړو، دعاګانې وکړو، او الله تعالی باندې ځان معاف کړو. نو راځئ چې ملا وتړو او د دې لپاره خپل کوشش موږ وکړو. الله رحیم کریم دی چې موږ کوشش وکړو، طلب وکړو. نو هغه اعلان کړی دی ان الله لا یضیع اجر المحسنین، هغه محنت د نیکانو خلکو مخلصین نه ضایع کوي. رب کائنات دې موږه د دې خیرې د زده وساتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین ثم آمین.